طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الشعراء د موسى عليه السلام واقع شروع ده. رب کریم فرمای واوحینا وحی وکړه مونږه اله موسی علیه السلام ته پدې خبره باندې نصر دا چې بوزه د شپې به بادي بندگان زما انکم یقینا تاسو چې اے موسی علیه السلام متبعون من متبوعان یې در پس خلق کولای شي د شپې وتلا سار چې فرعون وکتلا چې نشته ټول تلیدي فارسله پس اولېګل فرعون في المدائن پخاریو کې سشي ولېګل حاشرین من جامعین جمع کون کې پولیسان شرطه ولېګلا ویل خلق ته فرعون ان هؤلاء يقينا د موسی عليه السلام او ملګری د لشرذمه منا لطائفه خامخا یو ډله ده قليلون لگا شرذمهم لګته لکی او قليلون هما نو قليلون تاکید د شرذمه شو نو ویل دی فرعون وانهم یقینا دا بنی اسرائیل چې دی لنا مونږ لره لغایظون خامخا غوسه کوونکي دي وانه یقینا مونږ چې لجميع منا خامخا یو لوی ډله یو مونږه حاضرون منا بیدار یو تیار یو مرچه ساتونکي یو یا حاضرون د حذر نه خذو حذرکم الله پنځمه سپاره کې وای اونې سې تاسو وسلی خپل دلته یا حاضرون یا وسلی ولا یو مونږه فرعون ورته ویل فاخرجناهم رب کریم فرمای پس وستلمون دی لرا فرعونیانو لرا من جنات د باغوننا وعيون او د چینونا وکنوز او د خزانونا ومقام او د زینونا داسی زین کریم من حسن د خسته زینونا عزتمن زینونا محلاتنا د ماړګانو د شاهي ماړګانو مونږ دی وستلا كذلك رب کریم فرمای لکه څنګه چې د فرعونانو نافرمانی وکړه دومره خپل زینونه مونږ دی وستله كذلك هم د غرنګي وورثناها میراث کې ورکړه مونږه هادي مصر لره بني اسرائیل لره رسته د هلاک د قوم د فرعونانو نو په دغه زمانہ کې هم تاسو لږ سوچ او فکر وکیا په افغانستان کې ډېر فرعونانو او ډېر متکبرین الله ټول لري کړل د نیکانو ته دازه ورکو خپل کورونه تنه پاتې شو مانګانی لکه څنګه چې د فرعونانو نه پاتې شو نو فاتبعهم پس ور پسې شول دا فرعونان د مؤمنانو پسې د بنی اسرائیل پسې مشرقین په وخت د اشراق کې اند طلوع الشمس د نور خطر وخت کې د اشراق په ټیم کې فلما پسر کله ترا چې ولیدل الجمعان دي دوډلو یو بل سره ولیدل ډلې د موسی علیه السلام او ډلې د فرعون خپلو کې یو بل سره ولیدل قال نو ویل اصحاب موسی ملګري د موسی علیه السلام ته وایي ان یقینا مونږ چې لمدرکون خامخا لاندې کړی شوي یو یعنی مونږ خو ګیر کړی شوي یو اوس خو مونږ لاندې شو اوس به څه کوو قال نو موسی علیه السلام ویل کلا لن یدرکون هرګز داسې نه ده لن يدركون نشيلان كوله هرگز نشيلان كوله مغلرا ان معي يقينا ما سرى ربي رب زمان موسى عليه السلام ورتويا سيهدي انزر چې ما تبخ هدايت وکي يعني لا ربرات او خيد نجات فاوحينا پس وحي وکړه موږ رب کریم فرمایي له موسی عليه السلام ته په دې خبره باندې ان ضرب دا چې وها بعصاك پمساخ خپل باندې البحر دي بحر لرام بحر پمسا باندې وهلو فانفلق من فانشق پس اوچویدو دا بحر فکان فصار پس وګرځیدو کل فرق من هر ټوټه دا سه وګرځیدا کطود من کل جبل پشان ته د غر العظیم غټ غر پشانتی دا وبودري دي دوه طرف ته او منځ وچ شو الله تبارک وتعالى ورته دا منځ وچ کو بني اسرائیل په واوړیدل رب کریم فرمای وازلفنا من قربنا رانیز دی کمونگا ثم من دغزیت دی بحر تا الاخرین لغنور خلق الاخرین نور خلق سوک فرعونیان مرانیز دی کورتا وانجینا نجات ورکمونگا موسی علیہ السلام تا ومن وغا چال رماو چی دسر واجمعین پا غنڈا باندے ثم بأغرقنا غرق لمونگا اللہ ویل آخرین غنور خلق چی فرعونیانو غرق شو طولا
نو رب کریم اوس د واقع مقصد بیانوي ان فی ذلک یقینا پدغه واقع کې لا آیه منا خامخ عبرت ته وما كان اکثرهم ندی اکثر د دین مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربک یقینا رستا چې له هو د رب ستاسو عزیز زور ور ذات دی غالب ذات دی په انتقام باندې الرحیم رحم کوونکی زر عذاب نراولي وطلول لدویمه قصه ده ولول علیهم پر مکیوالو باندې پر قریشانو باندې یا ټول مشرکانو باندې ولول نبا ابراهیم من قصه د ابراهیم علیه السلام نبا خبر د ابراهیم علیه السلام یعنی قصه د ابراهیم علیه السلام ولول اذ په وخت کې قال چې ویل ابراهیم علیه السلام لابيه پلار خپل ته قومي قوم خپل ته ما تعبدون منا یشین تعبدون هغه کوم یو شی چې تاسو عبادت کوئ قالوا نو ویل دي قومانو نعبد عبادت کوم غاسنامن د بوتانو فنظل منا پس ګرځیدل یو مونږه له دې بوتانو لرا عاکفین منا همیشه پراته په عبادت باندې لکه اعتکاف پشانته د سرو زرو د سپین زرو د تانبه او د اوسپنونه او د لرګونو دی بوتان جوړ کړي د غي عبادت به کولو قال نو ویل ابراهیم علیه السلام ورته هل يسمعونکم ایا اوري د بوتان استاسو یعنی چې تاسو دې سره خبرې کوي اذ تدعون په هغه وخت چې تاسو بلې دی لراین عبادت کوي دی اوري او ينفعونکم یا نفذر کوي تاسو ته کله چې تاسو وکړي تاسو او يضرونکم یا زره در کوي تاسو ته کنا فرمانیو کوي تاسو د دې بس دی دسی دی وی ابراهیم علیه السلام ورته دی چپ شو جواب ور سره نو چې وی تاسو ته نفنه درکیا او zarar نشي د فکولې د تاسو نه به د دې عبادت سمانا شو جواب کې ورته قومیان وی قالون ویل دي قومیان بل وجدنا بلکې مونږ کړي مونږه بانا پلاران زمونږه کذالک هم د غرنګ یفعلون کول به د بوتانو عبادت کول مونږ د پلارانو په سلاړو په دې شرکیاتو کې دا رد په تقلید په شرکیات کې شرکیاتو کې تقلید باندې رد ده قال نو ابراهيم عليه السلام افرايتم ما تاسلدلي کلیدلی مو خبر راکې ماتا ما کنتم منا یشین کنتم کوم یو شی چې تاسو تعبدون عبادت کوي تاسو داغه انتم تاسو عبادت کوي با کوم پلاران تاسو القدمون پخانه فانهم پس یقینا دا باطل خدایان تاسو عدو دشمن دی لی زما یعنی زتنا بیزارهم فلا نعبد من عبادت د دینه کو الا مگر عبادت کو رب العالمین د رب العالمین عبادت کو مونږه د دې بوتانو عبادت نه کو دا رب العالمین هغه ذات الذي غزاد خلقني چې پیدا کړي مال را من النطفه د نطفینا فهو پس د الله تبارک وتعالى يهدين من الله خیمتا الى الرشد هدایت والذي دا رب العالمین غزاد هو يطعمون چې د روټه مال را کوي يطعمون من چې روټه مال را کوي کله چې زوګي شمه ويسقين معنا خړوبې مال نه بس کوي ما باندې کله چې تګي ما واذا مرضت کله چې بیمار شم فهو پس د رب العالمین يشفين شفارا کوي ماتا والذي دا رب العالمین ذات یمیتنی چې وجنی مال را په دنیا کې ثم دا یحیین ژوند کوي مال را په آخرت کې بعد الموت ته اشاره شو والذي دا رب العالمین هغه ذات اطمعو چې زته ملره مې یغفر لی دا چې بخنبو کی ملره خطیئتی د خطایانو زما کوم یو خطایان یادای انی سقیم دی چې ویلو ز بیمار یم یو دا یا بل فعله کبیرهما ورته ویل چې دا بوتان چا مات کړی دی مشر بوت مات کړی بل فعله کبیرهم دا کار دی مشر کړی دی درم د ساری بیبي بارکی چې ویل چې دا زما خور ده نو ای یغفر لی دا چې وبخی مال خطیئتی خطایان زما یوم الدین په د ورځې د جزاء یوم الحساب یعنی قیامت ورځ ته اشاره ده وجعل لي دعاء ابراهيم عليه السلام وګرځه مال لسان صدق من جبد صدق یعنی ثناء حسنه فی الاخرین پرستنی خلقو کې داسې دعای کړي ودا وګوره هر یو دین والا د ابراهيم عليه السلام تعریف کوي هر موږ کې د تعریف کیږي وجعلني وګرځه مال من ورثه د وارثانو جنت النعیم د جنت د نعمتونو یا یو خصوصي جنت د جنت النعیم واغفر ابراهيم عليه السلام دعا کوي او بخیل ابي پلار زمالرا انه یقینا دا پلار زما چې د کان دې من الضالین د گمراهانو نه دا دعای په هغه وخت کې کړي و چې منه شوی نو د دې کله چې منه شو پوه شو چې انه عدو لله دا پلار زما دشمن د الله دی بیا تبرع بزاریخ کار کړ ابراهيم عليه السلام نو ابراهيم عليه السلام دعا کوي ولا تخزني مشر مې مالرا الها یعنی عذاب مرا کې مال را یوم په ورځ باندې یباسونه چې پورته کولای شي خلق بعث بعد الموت قیامت ته اشاره ده یوم په ورځ باندې لا ينفع چې فائدہ بنور کوي نفع بنور کوي مال ولا بنون نظامنا
الا مگر من هغه چاته به نفري اتى الله چې راغلی وي الله تبارک وتعالى ته بقلب پزړه سره داسې زړه سلیم من سالم سره روغ سره یا خالص سره چې د دنیا محبت نه ځان ساتلی وي او دریا نه ځان ساتلی وي. رب کریم فرمایي و ازلفت منا قربت نزدې بکړې شل جنت جنت للمتقین د پاره د متقینانو و برزت منا اظهرت او ښکارا بکړې شي ظاهر بکړې شي الجحیم جهنم للغاوین د پاره د سرکشانو للکافرین کافران سرکشان دي کنه کافرانو د پاره وقیل او بویل شي لهم دي کافرانو ته یوم القیامه پر د قیامت اينما کنتم چرته دی غبطان تعبدون چې عبادت کول تاسو من دون الله بغیر د الله نه هل ينصرونكم يديس تاسو امداد کولای شي دا بوتان من عذاب الله د عذاب د الله نه او ينتصرون لانفسهم یا مدد کولای شي دا بوتان د خپل ځانونو سره چې ځان خلاص کینون رضا. رب کریم فرمای فکوب کیبو پس پر مخي به وغورځول شي فکوب کیبو معنا پس پر مخي به وغورځول شي فيها په دغه جهنم کې هم دا بوتان والغاون او سرکشان هغه چې د عبادت به کولو دوه به وغورځول شي معبودین و عابدین وجنود والاخکر ابلیس د ابلیس اجمعون په غونډه باندې بدا ورزولش قالوا نو وی بدا الغاون به وی دا سرکشان للشیاطین د پاره د شیطانانو جګړه بکیا وهم مودی فيها په دغه جهنم کې یختصمون جګړه بکي خپل معبودانو سره سبوي قالوا وی بدی تالله من والله قسم د الله په ذات باندې ان كنا ان مخفف بالمثقل کا انه كنا یقینا شاندار او مونږ لفي ضلال خامخا په گمراهی کې مبین ښکارا اذ نسويكم اذ تعلیل کا زکه په گمراهی کې نسويكم معنا نعدلكم چې برابرول مونږ تاسو لرا ای بوتانو فی العبادت په عبادت کې برب العالمین رب العالمین سره اوس تاسو طاقت نه لري چې ځانونه خلاص کړئ مونږ د عذاب لري کیا وما ضلنا ما نافیا نو گمراه کړي مونږ لره الا المجرمون مگر مجرمانو مشرکانو د شیاطین مقتدا د عبادت بوتانو خسته کړي مونږ به عبادت کو بس دی گمراه کو مونږ د شیطانانو فما لنا پس نشته د مونږ له نن ورځ من شافعين سوک شفاعت کون کی ولا صدیقنا نه یو دوست حمیم من مشفق مهربان دوست نشته نن ورځ فلو ان لنا پس کچره مونږ لره کرتن من رجعتا الى الدنيا واپس ګرځیدل دنیا ته فنكون پښه به مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نه اوس د قصې مقصد بیان الہ العالمین ان فی ذلک یقینا پدې قصه کې لآیه خامخ عبرت وما كان اکثرهم ندی اکثر د دین مؤمنین ایمان راوړونکي وان ربک یقینا ربستا چې له هو دا ربستا العزیز غالب ذات زور ور ذات الرحیم رحم کون کې ذات كذبت دریم واقع نسبت د درو کړو قوم نوح قوم د نوح علی السلام المرسلین دروالی غلی شو رسولانو دا جمع ولی راغله چې د یو رسول تکذیب د ټولو رسولو تکذیب دی ځکه چې د ټولو یو دینو اذ پاغه وخت کې قال چې ویل لهم دی لرا اخوهم ورور دی فی النسب چې په نسب کې دی ورور لا فی الدین نه په دین کې نوح علی السلام ورته ویل الا تتقون یا نه یریږئ تاسو په عبادت الاصنام په عبادت د بوتانو کې ویل ورته نوح علیه السلام انی یقینا زه چې یم لکم تاسو له رسول امین معنا امانتدار یم یا صادق رښتینی یم علی الرسالة پر رسالت باندې فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه واطیعوني زما اطاعت وکړئ هغه چې زه تاسو ته امر کوم په ایمان باندې په توحید باندې په دې کې زما اطاعت وکړئ وما اسألکم زه سوال نه کوم تاسو نه علیه علی التبلیغ پر تبلیغ باندې من اجر د تنخواه ان اجریا نه د تنخواه زما یعنی ثوابیا نه د ثواب زما الا مگر علی رب العالمین پر رب العالمین باندې فاتقوا الله تاکید شو پس ویریږئ د الله نه واطیعون زما اطاعت وکړئ تابعداري وکړئ قالوا نو ویل قومیانو په جواب کې نؤمن وایم ایمان راوړو لکه بک پتا باندې وتبعک او حال دا چې تابعداري کړي ستا الارذلون معنا اسپکو خلقو ضعیفانو تابعداري کړي غریب خلقو تاسو تابعداري کړي دا قال نوح علیہ السلام ورته په جواب کې وما علمي ما نه د علم زما ما نافیا بما پغس کانو چې دي عملون عمل کیا ان حسابهم نه حساب د فی اعمالهم په عملونو د دي باندې الا مگر علی ربي رب زما باندې د لو تشعرون کچره تاسو لو تعلمون پویږي یا کچره شعور لري تاسو لما فعلتم الشرك تاسو بدا شرک نه کړي وما انا زنیم بطارد المؤمنین شړون کې د مؤمنانو لپاره د ځان خپلنا ان انا نیم زي انا الا مگر نذير يرون کې مبين خارا قال نو القوميانو
قالوا نویل دی قومیانو لئن لم تنتهی کچرین من نشیتو اے نوح علیہ السلام یا نوح علیہ السلام لتکونن خامخ پتا کی سرشیبت من المرجومین درجم کړشیونه یعنی سنگسار بدی کو ګوره دی خبرونه منی شګوره قال نوح علیہ السلام دعا کی رب زما ان قوم یقینا قوم زما كذبوني من نسبت دروغ وکړو مالرا فافتح منا فحكم فیصله وکړه بیني په من زما او بینهم او په من ذری فتحا منا حکما په فیصله کولو سره په عدل باندې ونجني او نجات را کمالرا ومن او چار معي چې ما سره دي من المؤمنین د مؤمنانو رب کریم فرمای فانجیناه پس نجات ورکو مونږه نوح علیہ السلام لرا ومن معه هغه مؤمنان لرا چې د سره فی الفلک په کشته کې المشحون معنا ډکړې شوی کې المملوء ډکړې شوی کې ثم باغرقنا غرقمونګه بعدو رست د نجات د دینه د نوح علیہ السلام او د مؤمنانو د نجات نبات غرقمون سوق الباقین باقی خلق مغرق ان فی ذلک یقینا پدې قصه کې الله ویلا آیت خامخ عبرت دی وما كان اکثرهم نو اکثر د دین مؤمنین ایمان راوړون کې وان ربک یقینا رب ستا چې له هو د رب ستا العزیز زور ور ذات ته الرحیم رحم کون کې ذات ته